سجدې ته چې کله وی لاړو کنه اخیری سجدې ته او چې کله اخیری سجده ولګوله نو مبارک چې په سجده کې لاړو عائشہ به فرمای څه کله بره ګورم کله لاندې ګورم کله بل طرف ته چیرې حضور پاک صلی الله علیه وسلم خو سجده کې دومره وګت شو چې دغه ختم شو صبر ختم شو چې صبر کله ختم شو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم خپل مبارک چې کم نه داسي د مبارک چې کوم دی خوځوله نو مبارک خپل خوځوله دا غي شک راغلو چې اسنا حضور نبی پاک صلی الله علیه وسلم په سجده کې د خپل رب سره ملاقات نه کړي او سره چې روح مبارک پرواز نه کړي چې دومره د سجده شو چې نیم شپې نه زیاده سجده و د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نو چې داسې مې او حضور پاک صلی الله علیه وسلم خپل مبارک خوځوله نو بیا چې کوم دی داسې حضور پاک سره ز په سجده باندې شوم او ما د حضور پاک خبره وورېدې نو داسې مې چې وکتل لګرنا شوله نو اولنې مې دوکت چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د اوخ کې مبارکي داسې په دې ګيري مبارک نظم کې تتلې وي او د غي لاس مبارک چې چرته کې پروت د لاس مبارک او د مصلی مبارک کچا خټه وا د غي مبارکونه چې کوم دی دغه داسې را روانه وي د اوخ کې مبارکي تب وي چرته دا په دې ځمکه باندې چې کوم دی داسې او بچاتوي کړی دي وې داسې مبارک د الله چې په خټو کې پرتی وي او مبارک چې کوم دی اوخ کې را روانه دي د فرض اللهم اغفر امتي اللهم اغفر امتي اللهم مغفر امتی یا الله زما امت ته مغفرت نصیب کی یا الله زما امت ته مغفرت نصیب کی کوم امت یادی امام بخاری و مسلم را نقل کړی چې د اخیری امت یزو ته یادای حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام راځي قربان یا رسول الله رب قدیر لمزل فرمایي چې ستا جړه نور د برداشت نه بهر شو تاسو خپل سر مبارک اوچت کړئ ستا امتی چې د خپل مرګ نه یو کال وړاندې د خپل ګناهونو نه توبه وباسي محبوب زبه ورته معاف کما اقال صلوات والسلام ورته فرمایي یا الله پروردگار عالم زما امت کمزور دی زما امت کمزور دی یا کریم دا کو ډیر لوی وخت دی یو کال کو ډیر ټیم دی دی کې بچرته زما امت چې کم دی نو په منځ کې پورا مستقل تور باندې خپل اعمال باندې مستقل پاتې شي چې دی به ګناو نه کړی شي الله تبارک وتعالى جل وعلا بارگاه کې جړه نورم زیاتیږي دا الله تبارک وتعالى جبرائیل امین بیا را لېږي شپږ میاشتې ټیم ورکو روایت راځي چې میاش بیا 15 ورځې بیا افتا بیا 3 ورځې بیا یو ورځ محبوب ور سره نه رضا کې د سر د سجدې نه نوچتولو چې یا الله زما امت دا بخنه ټیم ډیر زیات دی الله د رب قدیر لم یزل رحمت په جلال کې راځي فرمایي چې محبوب دومره او جړل چې داغي مبارک هغه اوخ کې چې کوم نه خپو طرف ته راو رسیدي او د یو امت د پاره جاړي لګیا دي حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې وای ما چې اورېدي چې فرشتو ور سره جړل اسمان په جړا شو زمکه په جړا شو کائنات په جړا شو په دې دنیا کې چې څومره د محبوب صلوات و سلام د आवाज چر ته رسیدو وي ارس ور سره جړل لګیاو فرشتیم جاړي جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام راغه او دس بدستا سرخت او درید او اوخ کو باندې او پسلګو کې فرمایي یا رسول الله محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سر د سجدې نه راپورته کوي سر د سجدې نه راپورته کوي ټول کائنات در سره جاړي فرشتي در سره جاړي لوح قلم در سره جاړي رب قدیر لم یزل اگر رحمت په جلال کې راځي حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ته فرمایي جبرائیل امین بس د منځ نوزا رب قدیر لم یزل په محبوب ته بره راست आवाज کوي اے زما محبوبا سر د سجدې نه پورته کا اے زما محبوبا سر د سجدې نه پورته کا ستا امتی چې ستا امتی وی او کلمه د توحید ویلی او ستا په امت کې پاتې کیږي او سره ماته په سجده باندې کیغوسته او ستا وسیله راکړه اے محبوب او آینده د پاره هغه د خپل ګناهونو توبه وستا نو ته چې یو افتا او یو ورځ باندې نه رضا کیږي ځکه چې محبوب ورته فرمای یا الله زما آخر وخت کې داسې امتیان دي چې د شپې به مسلمان وي سحر به کافری سحر به دی بیا مسلمان وي ماسپخین به بیا کافری ماسپخین به بیا مسلمانی مازیګر به مسلمان وي ماخام به بیا کافر شوی د حالات نن روان دي مونږ په یو ځای باندې نټینګیږو زمونږ ایمانونه زمونږ عقیدې زمونږ نیتونه زمونږ هر یو شی بالکل ډماډول دي یو ټیم کې یو رنګ یو بل ټیم کې بل رنګ یو بل ټیم کې بل رنګ یو دا حالات حضور پاک ته پته وا الله په باندې ټول کار کړی ورسه الله مرته فرمایي چې یا اله دا ډېر ټیم دی زما امت خو دونه ټیم نه دی کنه الله نبی الله ورته فرمایي چې محبوبا چې ستا یو ګناګار امتی او ګناونه به سمري چې د زنګل د ونو د پانو برابر ګناهونه وي یا د سمندر د زګمره ګناهونه وي
یا د دنیا د کائناتو د شګو د یوې ذرې مطابق ګناونه وي اے محبوب چې سر په سجده باندې کیږي او دی سبحان ربی الاعلى وای دی د رب توحید منی محبوب ستان نبوت منی تا په وسیله کې